نیکی خیل احترامات می قبول کړئ. عزتمندو د بعضو خلکو د بعضو خلکانو د پښتنو نوم او معاشره بدنامه کړې ده چې د دوی د وجې نه پښتانه چا سره سترګې لګولی نشي. خاص کر اوس دا سلیم کوکو روتی دی، څوک ورته سلیم کوکو اپریدي وي، څوک ورته کوکو وي. د میاشت دوه کې خامخا یو ویډیو، خامخا یو غلطه ویډیو راځي. اوس یې بیا غلطه ویډیو راغلی ده چې هغه ډیره وایرل شوې نه ده، یو څو کسانو سره ده. هغې کې موږ سره هم دا ویډیو راغلی ده. موږ ته ډیرو کسانو رابطې وکړلې چې پلیز تاسو دا ویډیو وګورئ او په دې سلیم کوکو باندې دا ویډیو جوړه کړئ، ځکه چې د خود د پښتنو دا نوم او معاشره بدنامه کړې ده. د دوی د وجې نه موږ چا سره سترګې لګولی نشو. دوستانو تاسو سره زه د سلیم کوکو ویډیو شریکوم، تاسو خپله دا ویډیو وګورئ چې څومره نازیبه او څومره غلط حرکات د دې ویډیو کې کړي دي چې د انسان ذهن ورته حیران شي. د ویډیو کتلو نه مخکې دوستانو کو تاسو زموږ دا چینل مخه نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مخه سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا داسې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي. دوستانو نن سبا دا سوشل میډیا خاص کر ټیک ټاک دا د فحاشۍ او د بدکارۍ اډا ده، یعنی دې ځینه ډیر زیات فساد او شر خورېږي. دې ځینه زموږ د مستقبل ماشومان خرابېږي. ډیر زیات واړه هم د دې ټیک ټاک نه وران شوي دي. ډیرو کسانو د دې ټیک ټاک د وجې نه خودکشۍ هم کړي دي. عاشقان شي بیا په ځان نه پوهېږي. دوستانو خپلې خبرې ته راځو چې سلیم کوکو دا غلطه ویډیو ولې راغله او دا غلطه ویډیو چا سره کړې ده. دوستانو دا چې کله دوبۍ ته په ویزټ باندې لاړلې، هلته یو شیخ سره لینډ دین و، هغه سره کنټیکټ وشو، هغه ورته ډیرې زیاتې پیسې ورکړلې. تاسو نه مونږه داسې ویډیو وکړو، ته دا خبره منې او که نه، ډیرې زیاتې پیسې ورته ومنلې. سلیم کوکو په هغې باندې رضا شو او دغه غلط کار یې ورسره وکړلو. دوستانو تاسو سره مونږه دا غلطه ویډیو شریکوله، خو د یوټیوب دا پالیسي ده چې داسې غلطه ویډیو یوټیوب کې چینل کې نه مني. که څوک ویډیو کتل غواړي مونږ ته په کمنټ کې ووایي، هغه ته به په وټساپ باندې مونږه دا ویډیو ورسین کړو. ما د 3 ځله دا ویډیو اپلوډ کړله، خو یوټیوب والا دا ویډیو نه مني. که څوک کتل غواړئ لاندې په کمنټ کې خپل نمبر ولیکئ، هغوی څه به مونږه بیا رابطه وکړو. والسلام.